حضور علیہ السلام ازدا سملاستم العین نائمت والقلب یقظان سترګې مې ودې وې زړه مې بیدار د پیغمبرانو خوب داسې دوه کسان راغله یو مې سر ته ودرېد بل خوا ته دا دوه فرشتې وې یوه فرشته بلې ته وایي په دې سړي باندې څه چل شوی دی نو هغه ته بله ورته وایي مطبوبن د باندې سحر شوی دی وایي من طبو دا سحر په چا کړی دی وی لبید ابن العاصم لبید ابن عاصم پہ کڑی دا اولوریان پہ کڑی دی وی بسکی کڑی وی مشتن و مشاعتت و جف طلت ذکرن پہ مشت مشاعتہ کی دا حضور علیہ السلام دا سر مبارک گمز کریشی ویختا دا یو یهودی غلام پزر اسرائی حاصل کرو آبی دا حضور علیہ السلام گمز منگس چکن دی راغستی و دا این غاقون راغستی و بین مومن ایو انسان جو کرو آدمون انسان نه یو تار اغسته او تار کې یو لس غټه ور کړی پای یو لس غټه کې چې کوم یو لس د ګندلو ستنه وي پای باندې خپل جادو کوډه منتر چې کوم دی ویل وي بیا تار د مومن انسان نه غیر چا به کړو د کجوري په یو خوشه کې خو دی ال دی یو قبيله بنو زهره قبيله دا یو زور پیو آی کې چې کوم دی خو دی تحت رعوفت د پاسه به غټه غټه چې کوم دی خو دی ټول خبره تفصیلات د حدیث مبارک کې چې کوم دی ذکر شوی دی حضور علیہ السلام چرا بیدار شندر صحابہ ازان سر مرگری کن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لانا آغاز ہے تا چکم کوئی کی دا سیزون اپناتو حضور علیہ السلام برو درد صحابہ لان دی کوئی دی چکم دی ورکوس شو و بیت ارادہ رکھنا اوبت تکی زیڑی شوئے کہ انہا نقاط الحنا لگدا دا نکریزو بچسنگ تکی زیڑی دا اوبت سحر و دا جادو دا سر دا وجندہ سے تکی زیڑی شوئے و بیت رویستے گٹے تیرا لرکڑا سیزونہ چکم دی راوہ وسط حضور علیہ السلام دی روڑا حضور علیہ السلام پہ دا دوار صورتونہ چکم دی ہوئی دی دوار صورتونہ کی اولس آیتونہ دی پاتار کی اولس گھٹے بھی چی یو یو آیت میرے نا گھٹا با چکم دی اس پر دلکے دا دوار صورتونہ پورشو یو اولس گھٹے اس پر دلشوے جو اس پر دلشن حضور علیہ السلام بدن مبارک صحیح شد کانما نشد من اقال یا کانما انشد من اقال یو سړی چا تړلی او داسې پنانې زنده حضور علیہ السلام بدن مبارک پرانستلی شه نو حضور علیہ السلام امت ته دا ښودلی دي چې تاسو هم دا صورتونه وایئ ساحرانو پسې مه ګرځئ جادوګرانو پسې مه ګرځئ د الله کلام دی د الله کلام کې ډېر اثر دی الله د عرش نه فرش ته رسول الله سلام باندې نازل کړی دی او دا د الله پاک کلام دی زما ستا کلام نه اثر خو زیات دی چې کلک یقین او کلک عقیدې سره انسان وایي نو الله پاک به د هر قسم سحرونو نه جادوګانو نه کوډو نه منترو نه بدنظرونو نه به الله پاک چې کوم دی ساتي نو دې کې هم داسې دی قل اعوذ برب الفلق قل اوایه حضور علیہ السلام از پناه غواړم په رب د سبا باندې فلق فالق الاسماء دې ته چې دا تکه توره تیاره وچي او سپین سبا پکې روخیږي دې د فلق چې کوم دی ویلېږي دې کې دې اشاره ده چې حضور علیہ السلام تا باندې تکه توره شپه الله پاک به تا باندې سپین سبا راوړي استاد مرض به چې کوم دی ختم شي قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق د شر هغه څیزونه چې الله پیدا کړي دي او من شر غاسق اذا وقب او د شر د شپې نه چې کله دا چې کوم دی تکه توره شي اذا وقب یعنې اذا ظلم چې دا شپه تکه توره شي دا یې د شر نه پناه غواړم شپه کې چې تیاره راشي نو مانان لرمانان زهریله څیزونه قاتلان ډاکوان غله هر څه چې کوم دی روزي نو د شپې شر چې کوم دی هغه زیات ومن شر غاسق اذا وقب د شر د شپې نه پناه غواړم اذا وقب چې کله دا شپه تکه توره شي یا غاسق په معنا سپوږمۍ سره راځي اذا وقب چې کله دا سپوږمۍ تندر ونیسي بیا د هغې د شر نه پناه غواړه ځکه سپوږمۍ چې تندر ونیسي دا د الله د غصې او د غضب علامه ده نو د الله نه به چې کوم دی توبې به الله ته وباسي خپل ګناهونو مغفرت به چې کوم دی غواړي یا غاسق په معنا ده چې کوم دی د نور سره راځي راوقه به چې دا نور تور شي او تندر ونیسي چې نور تور شي او تندر ونیسي دا هم د الله د غضب او د غصې علامه ده نو دې وجې نه چې کوم دی د هغې نه پناه غواړي لمونځ به کوې استغفار به غواړي او له خپلو ګناهونو نه توبه به وباسي الله ته به رجوع کوې ذکر اذکار عبادت به کوې نو الله پاک به سختي چې کوم دی ختموي نو من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد د شر د پوکي کوونکو زنانانو په غوټو کې ومن شر حاسد اذا حسد د شر حسد کوونکي نه پناه غواړم کله چې د حسد شروع کړي چونکه حضور علیہ السلام باندې سحر دا د منافقانو او یهودیانو کړو د وجه د حسد دا هغوی چې د حضور علیہ السلام راغی او زمونږ ټوله مشري لاړ شو ختمه کړه نو د حضور علیہ السلام
سره حسد د حسد د وجې نه په سحر وکړو جادو په وکړ د حسد نه پناه غوښتل شوې ده حاسد سره